الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حسن يوسف دم عيسى يد بيزاداري، حسن يوسف دم عيسى يد بيزاداري، آنچه خوبا هما دارن تو تنها داري. علماء کرام مغربي فکر فلسفه بیانېږي تاسو ته د ملحدینو د منکرینو د احادیثو سره مشترکه قاعده تاسو ته موږ بیان کړی وو. نن دریم درس دی په هغې کې. نو ملحدین او منکرین د احادیثو دا عقیده لري چې ټولو کتابونو کې تحریف شوی دی. ملحدین په قرآن کې تحریف ګڼي. څنګه ګڼي؟ داسې ګڼي چې ملحدین وایي چې پیغمبر علیه السلام قرآن د نورو ادیانو نه اخذ کړی دی، او منکرین د احادیثو وایي چې احادیثو کې تحریف شوی دی. دا خلکو پکې مجوسیانو پکې ځان نه خپلې خبرې شاملې کړي. پوه شولې؟ ځکه خو دا منکرین د احادیثو وایي چې دا ټول څلور واړه کتابونه یو دي. دا به تاسو ته مخې ته راځي. دی به تاته وایي چې تورات، انجیل، زبور دا د قرآن کریم صفات دي. بل اوس په دې کې خبره بیا ولاړه وه چې دی وایي چې موږ قرآن نه بار وحي نه منو. څه کوو؟ نو خو دې خپله قرآن کې د بار نه وحي ثابته ده که نه؟ شاتو مچو ته چې کومه وحي شوي دا قرآن دی. د شاتو مچو ته چې الله تعالی کومه وحي کوي دا قرآن دی؟ نه، چا ورته قرآن ویلی دی؟ خو قرآن کې د هغې ذکر دی چې واوحى ربک الی النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. بل د حضرت موسی علیه السلام، د موسی علیه السلام مور بیبي ته چې کومه وحي شوې دا قرآن دی؟ نه. پته ولګېدله چې قرآن نه بار څه شی دی؟ وحي موجود ده. خو دی بېګا راغلی موږ سره مناظره وه. دی دا یو اعتراض وکړو. وایي په بخاري شریف کې راځي چې نبي علیه السلام د خودکشۍ اراده کړې وه. خودکشي خو حرامه ده. نو موږ ورته ویل چې کوم الفاظ چې د پیغمبر د شان مطابق نه وي دا به لرې کوو. ویاو موږ ویلې راځه دا به ول په قرآن وکړو. زمونږ شاه صاحب د هغه سره مناظره وکړه. ویل ګوره حضرت موسی علیه السلام چې هغه سړی په سوک باندې و سړی مړ کړو، دا د قرآن نه ثابت دی. نو دا اوس حرام کار دی، نو دا قرآن نه لري. قتل دی که نه؟ یا د خودکشۍ اراده کول غټ جرم دی او که چېرته قتل کول غټ جرم دی؟ تاسو نه تپوس کوم مولوي صاحبانو. قتل جرم دی. هغه یو کیفیت په نبي علیه السلام راغلی و، هغه هم بې سنده ده. دا امام بخاري رحمت الله علیه په خپل سند دا نه ذکر کړی. هغه یو د دې راوي خپل رای ده چې د امام غالبا د امام زهري رحمت الله علیه دا خپل رای ده. دا داسې که چېرته دا مستنده خبره وي امام بخاري رحمت الله علیه به دا په سند سره ذکر کړي وي. خو دا د دې راوي خپله رای ده. نو چې د راوي خپله رای ده ته څنګه اوس په هسې کې ته په ټول بخاري باندې رد کوې؟ که چېرته وایې چې خودکشي په بخاري شریف کې دا راغلی دی چې خودکشي کولو نبي علیه السلام اراده کړې وه، نو دا خو یو کیفیت و چې نبي علیه السلام وحي بنده شو. هغه وایي چېرې په ما چې دا کومه وحي راتله دا ولې بنده شو؟ زړه یې خفه و. یو کیفیت ورته حاصل شو. حالانکه هغه وخت کې لا د خودکشۍ د حراموالي آیاتونه هم نه راغلي چې خودکشي حرامه ده، او دا خو ابتدایي د وحي خبره ده. او دا څه په سند هم امام بخاري نه ده ذکر کړی، مستنده خبره نه ده. څه نه ده؟ نو چې مستنده خبره نه ده او ته راځې د غیر مستند خبرې د امام بخاري رحمت الله علیه د یو قول نه ته د ټول قول نه انکار کوې، نو بیا قرآن نه دا خبره ثابت ده. بل حضرت علیه السلام چې ماشوم قتل کو، ماشوم یې قتل کو که نه؟ اوس موسی علیه السلام ورسره روان دی، دا قرآن نه ثابت دی. نو قتل کول خو د خودکشۍ نه غټه دغه. نو هغه سړی بیا څه شو؟ بیا وتښتېد. نو دوی به څه کوي؟ اعتراضات. ما ورته بیا ورته ویل ما الحمدلله قرآن او حدیث لازم او ملزوم دي. څه دي؟ د یو د بل جواب ورکوي. کله چې چا په قرآن اعتراض کړی حدیثو جواب ورکړی، یا په حدیثو اعتراض شوی قرآن جواب ورکړی. الحمدلله. نو دوی وایي چې ټول کتابونه، ملحدین او منکرین د احادیثو وایي چې ټول کتابونو کې تحریف شوی دی. نو دوی د امام بخاري رحمت الله علیه انکار کوي چې ته بیا د امام بخاري نه انکار کوې، ته به اول د قرآن نه لاس وینځي. څه به کوې؟ ته به د قرآن نه لاس وینځي. قرآن نه دوستانو دغه شانته کې دوستانو. بل ملحدین او منکرین د احادیث دوی وایي چې ټول نازل شوي کتابونه دوستانو دا یو دي، یوه عقیده لري. دا خبره دوی غلطه ده. په تورات او انجیل او زبور کې په داسې احکامات دي چې دا په قرآن کې نشته دي. لکه دا په هغه قومونو کې به د دوو خویندو سره په یو ځای نکاح سوه. د یعقوب علیه السلام چې دواړه کومې ښځې وي دا دواړه خویندې دي. زموږ په مذهب کې دا جایز نه دي چې په یو نکاح کې په یو وخت کې دواړه وساتي. دې سره سره قربانۍ غوښه زموږ دپاره خوړل جایز دي، هغوی دپاره دا خوړل جایز نه دي. په صلحاو مسلې تر دې پورې چې کومه زنانه به څه شوله، زنانه باندې به ماهواري راغله، دا به نجسه ګڼلی کېدله. تر دې چې وایي مړي ته د لاس ورولو مړي ته، نو دا ته نجس کېږي. تر دې پورې په بایبل کې لیکلي دي که چېرته د دوه سړو جګړه وه، څه وه؟ او د بل یو دې خوا به توجه اوسئ، د دوو سړو جګړه ده او د یو ښځه راغله او دا سړی دا چا سره چې جګړه دی د خصوصیتینو نه ونیو. او دا هم دغه عبارتونه دي، دا ایتونه دي. نو د دې ښځې نه لاس کټ کول دا فرض دي. اوس ته سوچ وکړه. دغه شانته کې په همدې بایبل کې لیکلي دي، په همدې بایبل کې هغه کفري عقاید لیکلي چې پیغمبرانو ته نعوذ بالله د زنا نسبت کوي. نعوذ بالله نقل کفر نباشد. حالانکه دا زموږ د ټولو عقیده چې پیغمبران څه دي؟ معصوم دي.
په دې بایبل کې لیکلي چې د هفتې پورې ستا کارو کو دا قتل کوي څه وکړي تاسو وځو حالکه دا موږ کار نه منی شوی نه موږ د جمعې پورې زم الله تعالی موږ ته وایي چې د جمعې اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع موږ له دې چې صرف چې کار پرې ده د جمعې پورې نور تاسو کوي خپل کاروبار کوي حالکه د بنی اسرائیل لپاره د هفته پورې کار کول څو حرام او چا بوګ دا به قتل کول نو تورات انجیل دا جدا کتابونه دي او هغه چې دی په بنی اسرائیل دي دا په بنی اسرائیل دلته په دې سوشل میډیا کې بعض کسان دي د محمد پر نوم یو هغه منکر د حدیث د مفتی عبدالباقی صاحب سره بحث کړو هغه نبی له سلام چې دا بنی اسرائیل دراغله چې هغه اوی ګره وان فضلتکم علی العالمین الله وی پر کړه خراشه د سوره فاتحه کې ویو چې خیر المغضوب علیهم ولا الضالین دلته خو داس نور آیاتونه دي چې کې سدي دوستانو الته په دې يهودانو باندې څه شوی دی فباءوا بغضب لا غضب د الله د غضب د پاسه کې غضب کړي کونو قردتن خاصین کړي دي د الله حکمونه نه څه کړو نو بنی اسرائیل په خپل بیا په بایبل کې عیسی علی السلام وایي چې زه په متی انجیل د متی باب نمبر 14 دی غالبا په دې کې وایي عیسی علی السلام وایي چې زه چا ته راغلم زه صرف بنی اسرائیل ته راغلم او نبی علیہ السلام چې راغلی دا بنی اسماعیل ته راغلی دوستانو ښه دا خبره بیا ساتئ نو دا یو کتاب نه تورات انجیل زبور دا جدا کتابونه دی قرآن جدا کتاب دی قرآن تر قیامت پورې خلکو د پاره هدایت دی هغه کتابونه د ټول علم د پاره نه راغلي د محدود قام د پاره راغلي ښه ملحدین او منکرین دا حدیث دوی د نبی علیہ السلام ذاتی زندگی مشکوک غني څه کوي ملحدین هم د نبی علیہ السلام ذاتی زندگی مشکوک غني او منکرین دا حدیث هم دوستانو ملحدین وايي نبی علیہ السلام ذاتی زندگی کې نعوذ بالله ظلم کړي نقل کفر نه باشد خلطال وو مجبورې نه وو صفیه رضی الله تعالی نکاح باندې اعتراضات کوي د مور بی بی عائشہ رضی الله تعالی په نکاح باندې اعتراضات کوي وکړي اعتراضات دا خبيثارم کوي دا منکرین دا حدیث دا منیر شاکر او داړه د نبی علیہ السلام ذات د ټارګټ دی چا د ملحدین او د منکرین دا حدیث د پیغمبر علیه السلام دشمنان دي سری د پیغمبر علیه السلام سره چې د پیغمبر علیه السلام دشمنی دا څنګه ځان ته مسلمان ته سوچو ټول نه غټ فرقه وارد داخله کوي څه کوي ټول نه غټ فرقه وارد منیر شاکر او د متبین من سبا غلام احمد پرویز دې سره دا نور دي دوستان دغه شانته کې دوستانو منکرین دا حدیث وایي چې موږ د نبی علیہ السلام ذاتی زندگی نه ده معلومه یولس بیان ټول منی ټول مسلمانانو او منکرین دا حدیث وایي سلور نه زیات در منم ولی وی قران کې الله وی فنکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ما ورته چلته الله تعالی وی یا ایه النبی ان احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن الته چې الله وی چې ماته د لپاره حلال ګرځولې نو هغه سره سکه ما دې کې کم نسبت ده دا هوته د تساوی اهلي ادا عموم خصوص مطلق ده هغه خاص ده د عام د نکاح کې د نبی علیہ السلام نکاح شامل شو چې فن کې ہوږي خو خاص مطلق الته ده چلته نبی علیہ السلام د الله تعالی سکه خاص خطاب ورته کړي بغیر د مہر نه زما واستانه نکاح نه کیږي پیغمبر علیه السلام ته چې بکم زنانه سو کو هبه به کو ځان هغه بغیر د مہر قران نه آیاتونه دي سورۃ احزاب 50 نه راوړوي 51 52 53 ټول د نبی علیہ السلام ذاتی زندگی کړي او بیا ورته چې لا يحل لك النساء من بعد دینه بعد بل نور خزینه نشي کوله په دې وخت سو خزې ژوندې وي نو نه بیان ژوندې دوا وفات شي انسان ته سوچو دوی دا نه مني د پیغمبر علیه السلام ذاتی زندگی مشکوکه کړي دا چا ملحدین او منکرین دا حدیث دوانه دوستانو بل ملحدین او منکرین دا حدیث هر یو ځان له ځان عقیده لري ته چې کوم ملحد سره بحث کوي د بزان نه اوس زمونږ ګوره ټول یو جماعت په زمونږ استادان دي که زمونږ شاګردان که زمونږ عام مسلمانان دي یو عقیده ده سره خو د دوی هر سړی ځان له ځان له صوبه ده هر سړی سره چې کینی ځان له ځان له بحث بکې یو به وایي پیغمبر معصوم دی بل به وایي معصوم نه دی یو به وایي چې انسان جهنم ته لاړو مؤمنان مسلمانان جهنم ته لاړو بیا به راوځي بل به وایي راوځي به یو به درته وایي چې پیغمبر علیه السلام یولس بیبیانې کړي بل به ته وایي څلور کړي یو به وایي چې زنا هغې ته وایي چې په جبر وشي بل به درته وایي چې زنا یو به در سره وایي چې دا کوم چې حدود دي کوم چې شرعي سزاګانې دي دا حرام دي بل به درته وایي دا جایز یو به درته وایي د پیغمبر علیه السلام ذات منو بل به درته وایي نه منو هر یو ځان له ځان عقیده لري دا دواړه او حقیقت دا به تاسو را روان وخت کې به صحیح تاسو به د خلکو سره مخامخ والی کېږي دا به تاسو ته پته لګېږي پوه شوي دوستانو ښه دوستانو بل ملحدین او منکرین د احادیثو دواړه نفس پرست دي د خپل نفس غلامان دي سری د خپل نفس غلامان دي او حقیقت خبره ده موږ څه یو د وحي تابع یو موږ د وحي پسې روان یو لیکئ که نه لیکئ دوستانو ملحدین او منکرین د احادیثو نفس پرست دي خواهش پرست دي دوستانو خپل خواهش پسې روان
دغه شانته کې بل دوستانو ملحدین او منکرین د حدیث دواړه د نبی علیہ السلام د مور بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها په نکاح به اعتراض کوي کوم ملحد او کوم منکر د حدیث دی لا شو ګور دا برا پاسې کې ډایرکټ مور بیبي په نکاح به اعتراض حالانکه په پمدي د مور بیبي نه روایت اذا بلغت الجاریه 9 سنین فهي امراه په دې حدیث باندې دوه قسمه اعتراضات کیږي او د دې نه دوه قسمه خلک جوابات ورکړي بعض زمونږ مسلمانان دي هغه وایي چې دلته د عشره لفظ کټ شوی دا 19 دی چې ده نو نور لسو خنو دې ته موږ دا جواب ورکو چې مولوی صاحب مشر موږ ته احترام لرو نن ته چې دلته عشره لفظ کټ شوی دی بل بس بارا شي چې دا لفظ کټ شوی تا خو په دا حدیث غیر محفوظ وګڼل څه ده په خپل باندې چې الته کچرته په هغه وخت کې د 9 کالو په عمر کې به یو جنې به پیغله شو الګ به بالغ شو د 10 کالو 9 کالو عمر کې باغی ودونه کول دا زما او ستا معاشره باندې ته مفټ کوي چې په پښتنو معاشره ته دا غوي معاشره فټ کې هغه باندې چې ترازات کېدل دا معاشري خلکو به کولې د ایب خبره هغه اوس مستشرقین راولې کېدل دا اعتراضات وکړو ملحدین دا اعتراضات وکړو ته اوس راځي چې ته چیرې دا نکاح د ایب خبره ده نه دوستانو ها د نابالغ اولاد نکاح ما او تا نه کوو نبی له سلام بیا خو نبی له سلام خو فطري انسان دی یو غیر فطري کار ما او تا کوو پیغمبر علیه السلام به غیر فطري کار کوي هیڅ کله داسې نه دي دوستانو ها دوستانو نو دوی بل دغه شانته کې دوستانو په قران کریم چې کله اعتراض وشي نو دا غي دفاع دوستانو موږ دوستانو څه کوي موږ چې کله بحث کوو د ملحدینو سره دفاع منکرین د احادیثو کوي چې منکرین د احادیثو سره بحث کوو موږ دفاع دیو بل دفاع کوي د یو بل ته دوستانو سپورټ ورکوي دوستانو دا د دوی یو عقیده لري دواړه کوشش کوي دوستانو دواړه کوشش کوي وایي چې دین موږ مکمل کوو ملحدین هم کوشش کوي چې زبا هغه معاشره غواړم چې کوم زمونږ خوښه یو منکرین د حدیثو مو چې موږ هغه معاشره غواړو چې کوم زمونږ خوښه دوستانو یعنی دوی دین نیمګړی ګڼي څه کوي قاری به برکت ته بل ما وینم مازره په واتس اپ باندې راوته مور دل راځي سبق را سره ویو چې پوی دي کو سره ورمه درجه طالب پاسې دل ورو نو وای تاسو مشرکان نو ما ولې موږ مشرکان موږ خو د هغه دین ما ورته ویل په یو قانون دی موږ نه پرېنو ته د هغه د قران کریم د 1400 کالو تشریحات ته نه منو تر پاسې کې چې ته وې چې زه ګوګل ته وایم چې ما حق ته ورسوه نو ما ګوګل چې نو د خلکو څه کول موږ قران او حدیث باندې څه کوو موږ خپل اسلاف په سر روان وي تاسو پر خبرسته استعمال تاسو ټول نه غټ پر خبرس بل څوک نشته دوستانو ملحدین او منکرین د حدیث دواړه د عیسی علی السلام د نزول نه څخه انکار کوي دواړه د عیسی علی السلام د نزول نه انکار کوي ته ولې نه لیکي مولوی صاحب محترمه په دې نه راوړي نه ویني ښه تاسو سره په دې چې کوم لیکل کړي به ته ولې ځان ښه دا موږ ور ډېر په دغه راځه کړی دي دا مناظرو دوران کې به دا ذهن دراله موږ به سره ولیکل چې ته منکرین د حدیثو خلاف لګیو ته دا مسلمانانو ته بیان کې چې لکه دا ورسره کافران دي نو ته به مدلله خبره کې او خلک باندې پوي یو ته وسا غره دا غرول نو به خلک تا باندې په دې باندې تاسو دا کول شي دواړه د امام مهدی علیه السلام نه انکار کوي عیسی علیه السلام نه انکار کوي دا شانته کوي دوستانو ملحدین او منکرین احادیث دواړه د نبی علیه السلام په زمانه کې موجود دي د نبی علیه السلام په زمانه کې څوک ملحدین هم موجود چې هغه به ویل چې منګه څه کوي دهر بنا کوي وقالو ما هي الا حیاتنا آیات مبارک به ویرا سره وقالو ما هي الا حیاتنا مخکې وي ظاهر کې مکه شي وما يهلكنا الا الدهر مغنا هلاکه مگر دهر ملحدین موجود او منکرین د احادیث ټول نه غټ منکر د احادیث ابو جهل خدای منلو کو نه منلو ولې نه منلو هغه سکو 55 جنې کړو خدای منلو څه کې کولو کنه خو څوک نه منو پیغمبر علیه السلام نه ورسوک چې پیغمبر علیه السلام ذات نه مني داغه خپل نه مني دا منکر د حدیثو دی کنه دی پټولو کې اول منکر د حدیثو غټ دا ابو جهل او اوس پکې منیر شاکر دی دا د منیر شاکر دا د ابو جهل څه شي روحاني بچی دی خدای پاک دغه سره حشر څنګه چې هغه خدای هلاک کړي خدای پاک دا مردار کو خو فتنه ډیره خورا کړی دا او دا به تمني پښتانه خو چې کوم په یورپ کې دی او کوم په دې کې دا ور پس روان دي حق پرسته ما پرسته وي تاسو منیر شاکر یو اعتراض کوي تاسو ژوندو فرعونانو ته سن شي ویلې بړو پس لګي ما دا خو ته په قران اعتراض کوي په خدای دا قران ما ته وی چې فرعون ذکر کړی دا د قران دا د فرعون ذکر موږ ولې کوو دا قران ذکر کړی کنه نو ته په خدای اعتراض کوي چې خدای ولې فرعون ذکر کو په قران کې د ابو جهل نوم شته الګا په قران کې د ابو جهل نوم شته د عتبہ د شیبه پکې شته
د پیغمبر په زمانه کې چې کوم فرعونانو دغه ذکر پکې ولې نشته دا خو ته په خدای اعتراض کوي چې د هغه د بني اسرائیلو د فرعون ذکر کوو د نبی علیه السلام په خپله وایي زما د قوم فرعون څوک دی ابو جهل نو دا خو ته په خدای د اعتراض وکړي چې خدای پاک د نبی علیه السلام فرعون نه ذکر کوي هغه د بني اسرائیلو فرعون ذکر کوي نو موږ له خو الله تعالی حکم کړی پوهېږئ که نه پوهېږئ دوستانو نو دې به دا جواب ورته تاسو کوئ ښه دغه شانته کې دوستانو ملحدین هم د معراج نه انکار کوي د نبی علیه السلام او منکرین د احادیثو هم د معراج نه انکار کوي باقاعده دی دوستانو دغه شانته کې ملحدین هم د آدم علیه السلام نه انکار کوي او منکرین د احادیثو هم کوي دا د منیر شاکر بیانونه موږ سره موجود دي وایي ادم انسان ته وایي څه وایي دا سړی نه دی وایي حالانکه قرآن کې الله تعالی موږ ته څه خطاب کېږي نو چې بني آدم خطاب موږ ته کېږي خو بني آدم څه مطلب یې لکه په پښتو کې به څه وایو د آدم اولاد کنه نو چې آدم انسان دی خو ته بني آدم شوې که نه نه پوهېږئ مولوي صاحبانو خو چې په بېګا په مناظره کې راټینګ کړو په دغې کې چې آدم نه انکار وکړو موږ ورته چې موږ ته څه وایي په قرآن کې یا بني آدم اما یأتینکم نور آیتونه هم داسې دي ها چې موږ بني آدم شو خو آدم موجود دی که دا خلیفه چې وي دا انسان دا یو خاص انسان وي که دا هر سړی خلیفه دی خاص انسان وإني جاعل في الأرض خلیفه الله وایي زه خلیفه پیدا کوم وعلم آدم الاسماء كلها د هر یو انسان ته په دین وخت کې الله تعالی علم ورکړی که دا یو خاص شخصیت ته الله دا اسماء او نومونه ښودلي وإذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم دلته انسان یو عام انسان دلته یو خاص ذات موجود که نه دلته الله تعالی وایي یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة ته او آدمه ته او ښځه دې اوسېږي نو دا خطاب یو عام انسان ته او که ټولو انسانانو ته دی دا دلته یو خاص انسان و چې هغه آدم علیه السلام فنسیا آدم علیه السلام نه نسیو نو دوستانو پته ولګېده دی د آدم علیه السلام د ذات نه انکار کوي ملحدین هم کوي منکرین د احادیثو هم انکار کوي دوستانو ښه د پولیس رات نه دواړه انکار کوي د نبی علیه السلام په خبرو پسې دواړه ملنډې وهي نعوذ بالله نقل کفر نه باشد دغه شانته کې ملحدین او منکرین د احادیث د نبی علیه السلام اطاعت نه مني دواړه د نبی علیه السلام اطاعت ته شرک وایي منیر شاکر وایي چې تراویح تاسو ټول عمر په موږ د پیغمبر په سنت کړي دي د پیغمبر په طرې دا شرک دی څه دی دا شرک دی دغه شانته کې دوستانو هغوی هم وایي دوستانو چې نبی علیه السلام اطاعت په موږ باندې نشته الله نشته چې موږ نه تپوس وکړي دغه شانته کې دوستانو د دوی نور هم داسې دغه دي داسې نور هم اعتراضات دي څه دي نور هم دوستانو د دوی اعتراضات دي ښه اوس به دلته د میراث متعلق څه د منکرینو څه سوالات دي ابو کو دا به دغه شوی که به نه شوی څه ورته چې دم شوی نو بیا به خوند ښه اوس څه سوالات چې زه دا سوالات تاسو ته دغه کومه بیان کومه سوالات تاسو لیکئ ځان سره ښه د میراث موضوع باندې منکرین د حدیث د سره پوهېږي نه پې منیر شاکر پوهېده او نه پې دا پوهېږي سوال ولیکئ درې قسمه رونه خویندې دي حقیقي رونه دي الله تیرونه دي او اخیافي رونه دي حقیقي رونه چې پلار مور یې وي الله تیرونه چې پلار یې وي او اخیافي چې مور یې وي پلارانې جدا دي ته درې قسمه رونه دي اوس د دې درې قسمه رونو خویندې دا موجود دي میراث کې د دې دوستانو په قرآن کې په واضح الفاظو کې ماته درې واړه بیل کړه چې دلته مراد احادیثو ته به نه چې دا احادیثو ذکر کړي دي چې دلته مراد پلانکې ورور دی او دلته پلانکې ورور دی ته سراجین نه ویلې درې قسمه نور خویندې حقیقي الله ته او اخیافي عیاني چې موږ ورته یو درې قسمه نور خویندې دي که نه رونو حقیقي دي الله تی عیاني ورته یو عیاني ته حقیقي یو پلار یو دی پلار یو شو او پلار او مور یو دي اول قسم پلار او مور یو دي حقیقي شو دویم چې پلار یو دی دې ته الله تی میندې جدا دي درې نمبر چې مور یو د پلاران جدا دي د دې وضاحت قرآن کې په صراحت سره په الفاظو نشته چې دلته الله تی مراد یو دلته اخیافي ما ته راشه د قرآن نه دا ثابت ښه چې نیکه موجود وي پلار او نیکه چې موجود وي میراث بچا ته ورکړي دا خو د قرآن کې دا نشته یو سړی دی پلار هم پاتې دی نیکه هم پاتې دی میراث په قرآن نه ما ته ثابت کړي چې میراث په نیکه ته ورکړي که به نه ورکړي لیکئ ځان سره که نه زر زر لیکئ دا خو تاسو دنیا میراث مال قرآن نه ثابت ده څوک دا خو په اجماع د امت سره ثابت دی د نیکه الفاظ تمیال د نیکه میراث چې الجد کالاب جد د نیکه جد د پلار په شان دی دا مال قرآن نه ثابت دا خو د څه نه ثابت دی الاقرب فالاقرب يرجحون بقرب الدرجه سبب نفسه دا ورته ویل را پورې خندل
پویدل په نه کنه هغه اخر زمانہ دا وای دا بجلګر مولوی صاحب خبره دا اسباب نفسه اربعه اصناف جزء الميت وزن وجزء ابيه وجزء جده په دې پورې خندا کوله ما چې پویږي په خامخا بخانه ته اصل لګي ما خدا شکر دی چې مدرسې په لار هم نه تلل څلور درجه کې تختیدل او پاسې ځان دي مفکر اعظم جوړ کړل د نیکه میراث وضاحت شوخه د قاتل میراث یو سړی راغو په پلار ډزو کو تیو په پلار باندې ډزو کو آیا د قاتل ته په میراث ملاويږي کنه ملای دی ورکه ورته حالانکه القاتل لا يرث قاتل به میراث نه وړي حدیث نه ثابت دي دا د میراث درته ځکه وایم چې دا میراث باندې سره څوک هم نه پوهیږي دا الله په فضل سره منکرین دا حدیث خو به سره نه پوهیږي موږ په نه پوهیږو نو هغوی به څه پوهیږي او دا ضروري ده یو سړی لاړو یورپ ته دا مرتد شو د دې میراث قرآن کې ماته ثابت یو سړی لاړو څه وشو د مرتد ته یو سړی د اسلام نه واوښتو دلته به د مسلمان پلار میراث نه ملاویږي دا په احادیثو کې دا په قرآن کې نشته دوستانو راشئ دوستانو موانع د ارث څونه دي په کومو کومو شیانو باندې په کومو کومو شیانو باندې یو انسان د میراث نه محرومیږي څو دې لګانو مولوي صاحبانو ها بس څلور دي موانع د ارث وګڼه پشمار د قتل اختلاف د دین او د دار خو اختلاف د دار زما استاد لپاره معتبر نه دی سره اوس یو سړی لاړو امریکا ته او د بچی دلته په پاکستان افغانستان کې د دوی له میراث ملاويږي اختلاف د دار زما استاد لپاره معتبر نه دی اختلاف د دین معتبر دی دوستانو دا شته دا په قرآن کې شته الاقرب فالاقرب يرجحون بقرب درجه چې نږدې وی لري د بنور کې لکه قاری برکت د بے برکتی سره د ما مناظره اول خو نه منله میراث نه منو لله میراث السماوات والارض خدامه چې د میراث نه مراد میراث د سليمان عليه السلام داوود عليه السلام چې سليمان عليه السلام وارث ګرځیدل نو وارث خو یوازې د مات پورې خاص نه دی کنه علم تم شامل دی عزت تم شامل دی په قرآن او حدیثو کې ثابت نو ما ورته ویل چې ته دکان ته لاړې یو دکاندار ته لاړې او دکان نه چې ته مال اخلي ته وایې چې دا موږ شریک یو دا ستا مال دی که دا هغه مال دی په دې ذکر راټینګ سره موږ چې د دکاندارانو سودا لرو موږ دې کې شریکان دي سره چې ته وایې چې دا ولله میراث السماوات والارض دا الله دی بس ورځي او بس چا نه څه خیاله وای نه دا د دې ښه مې په دې ذکر وسودرګا دا چې سړی مړ شي دا 50 لک روپو دکان دی دا بچا تقسیم ما 50 لک روپو دی څوک مړل ما ګلمرجان مړل څوک هغه مناظره پېشتره هغه ګلمرجان چې ما مړ شو چې د یو نیکه پاتې دی یو ته نیا پاتې ده یو ته وسه پاتې دی یو ته رور او خور پاتې دی او 50 لک روپو دی اوس هم راته سړی ته و چې کله مړ شي سړی ته چې ګډانه ورځي خو هغه وي چې میدان تنګ دی و چې کله ګلمرجان مړ شي ما پسې براشي زما قرآن حواله به درته ثابت کوم دا خبر کې راځي چې ما زه د لوست تقسیم 8,33,000 روپۍ د نیکه ورسېدي 8,33,000 روپۍ د چا د نیا ورسېدي شپږم حصہ د نیکه ورسېده او نور د وسی شو دا سبا کېدو د وجه 33 لک روپۍ هغه واسي رور او خور ته یو روپۍ پاتې نشو مې نیا وړي چې قرآن نه ذکر ده قرآن کې د نیا ذکر نشته او د نکاح غي اتا ته لګ واغسته او قرآن کې چې د رور او د خور ذکر دی یو روپۍ پاتې نشو نو سیم په قرآن کې په صراحت سره ابن الابن ذکر نشته اولادکم کې راغلي دي په صراحت چې د چا ذکر دی ولې سبانو هغه رور او خور یو روپۍ ملاو نشته ولې چې نکاح موجود وي چې وسه موجود وي د سره په نکاح کې اختلاف دی بیا کله چې وسه د نکولو وسه راشي یا رور راشي رور چې کله د نکاح سره راشي دا یو ډېر غټ اختلافي مسله ده صحابه کرامو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي خدای داسې نکاح پاتې کینو حتی په فتوا په د امام صاحب په قول د امام صاحب وایي چې نکاح راشي او رور راشي نکاح به ورکې نو بیا ورته موږ چې خپل سره راځي ویل نو زموږ استاد محترم به ویل نن سبا وخت خلک پلار وجنی پاتې لا نکاح زما د رور مال حال به پاتې او زه به نکاح تاسو وګو یا به پکې رور شامل کې ورته نکاح پکې رور یا به ثلث تواړي چې کم کې د سوا چې د نورو ته پیدا ورسي او ته پیدا ورسي حالکه دا په قرآن کې دا دونه تفصیل زلګین دا پکې نشته دا چرته دی د وی قرآن نه بار خبر نشته زه په فرض دی قرآن نه بار خبرې مرد دا به تاسو کولاو ذهن سره دا خبرې کوي دی وی قرآن دی دا چا ویل چې قرآن دی دا حدیثو کې ویل دا قرآن دی دا قرآن چې راجمع کړی دی دا پیغمبر اسلام راجمع کړی نو دا حدیثو کې راغلي چې صحابه راجمع کړي نو ته خو بیا حدیثو کې څه شوي قرآن د کوم ځای ثابت دی چې قرآن دی دا حدیثونه ثابت دی د قرآن یو څو سورتونه دي دا کوم ذکر راغلي کوم آیات کې راغلي دا هر یو سورت دا سورت بقره ده دا سورت ال عمران ده دا سورت توبه ده دا سورت رحمان ده دا د کوم ځای ثابت دي دا خو د حدیثونه ثابت دي چې حدیث منی نه نو څنګه وایي چې دا قرآن دی پته ولګي د دوستانو چې قرآن سره حدیث دا دوانه څه دي
لازم او ملزوم دي دوستانو. نو ما ورته ویل چې دلته ما میراث تقسیم کو دا 50 لک روپۍ چې 8 لک روپۍ 8 لک 3 روپۍ دا نیا واغسته 8 لک 3 روپۍ لیکه واغسته 3 لک روپۍ دا نو سی واغسته ورو خو باندې مې دا صحیح تقسیم کو او که غلط نو سړی سره نور جواب نه وای صحیح دي تقسیم کو مې دا قران نه ما بار تقسیم کو اوس بسکه ځکه به ورته جواب والحمدلله سړی و تختې دو براډ پرې وسو نن براډ نشي چلولې ولې موږ پسې ورتلو زمونږ شاسه بور پسې ورغو موږ ورته په یو قانون دی نه پرېدو موږ دا نه پرېدو چې څوک د مسلمانانو عقیده بیان او حقیقت خبره ده په واضح الفاظو کې به دوستانو څه کوي دې باندې به سوالات کوي دوستانو سبا کوي سوالات به دې نه کوي څونه